زما یو استاد وفات شوی دی الله دې وبخښي هغه ملاقات لاله نو مې تاسو کو بیمارو نو دا غن وسی عالم شوی زوینن وسی عالم شوی نو ما وته وی چې څنګه نو ما ته خواندل ما ته وی چې اوس د دنیا نظم نو فاروق زړه بازم ما ویلې یو سپورې مې سودا وا دا ما دا کتابخانه دا کتابونه دي دا په بازار خرڅيږي دې کې بچولې خرڅيږي او کپدې کې به ګونګړې خرڅيږي او کپدې کې به کجوري خرڅيږي بچی به مې په بازار خرڅه کې په پانو کې به سيزونه خرڅيږي ویوسې من وسی عالم شو نو فاروق زړه بازم ولی کتابخانه زما محفوظه شوا زما کتابونه داغی خدمت به د دین وشي نو حضور پاک کړه دنیا نه تللی فاروق زړه تللی دی ولی فاروق زړه تللی دی ځکه هغه د صحابه په شان عالمان د ځان رستو پریخي هغه په سروغ زړه تللی دی چې کم میشن زمو چې د الله قرآن او حکمت او سنت امت ته رسول دی نو زما د صحابه په شان شاګردان عالمان پاتې دي به رسي هغه خپل شاګردانو ته هغه نور ته او د دې زمانه علماء ته رسیدل دي او دا علماء اق میشن خوري کوم چې د حضور پاک میشن اق شیو مترسي د پیغمبر علی السلام مقصد تو چې خلکو ته قرآن ورسي او د قرآن په معنا خلق پیشي د مقصد نو چې الوغان پیدا شي د مقصد نو چې غنیک پیدا شي د مقصد نو چې تجارتونه دی شي دا خو د دنیا د نظام د چلولو ذریعہ دې لپاره پیغمبران نه دي راغلي دا بکو لیکن دا پیغمبرانو دراتلو مقصد دا نه دي انما بعثت معلما نبی علیہ السلام فرمایي دې لراغلم چې خلکو ته تعلیم ورکم بعثت ليتمم مکارم الاخلاق چې خلکو ته خوخه نو چې پیغمبر کوم مقصد دا راغلي دا مقصد نن څوک پوره کوي هغه ډیوټي چا په سره غچ دا عالمان اخکل عقیده اعمال اخلاق عالمان خلکو ته رسي زمارون زماده دي خبرو مقصد سره زمانه دی خبر مقصد دادی دا نه چې د مې عزت وکړي دا مقصد مې نه دی زما عزت کې مې غرض نه دی چې سوزکی تو خېجم او زتو د سیټ پکې نه نو کسر کې د جګمې نو ماته به سیټ پرې دی مقام هغه پرې ځان غرض میدان کې نه دی او که پلار روانې مو چې ته پزمکه پرې وتم نو که خانمې نو مال بلاس را کوي ما بوچتای او کله دې خو خيو که بد دي په دا مصالحه برته مخ کې ودرېګم ځان نه یاد زما په دې خبرو مقصد دا دی چې یو خدای علماء دشمنی مکوي علماء سره جوړ پیدا کړي لمنې ونیسه او عالمان د خپل سر تاجونه وغني تاجونه او کته دا غلطی وتی کیږي دا کیږي دا نو دا دنیا د پدی دنیا کې ستانم غلطی کیږي او دا غنه بم کیږي تا نه بسل کیږي او دا غنه بلس کیږي تا نه بزر غلطی کیږي دا غنه بسل غلطی کیږي دنیا دا مثبت سوچو چې دا زما ته زما بچو ته دین خی او ما د پیغمبر سره او د الله سره زما جوړ پیدا کړي نمبر 1 دویم مې د خبرې سم مقصد دی دویم مې دا مقصد دی چې خپل یو بچی عالمان کې د زړه نه قصد کې د چا بچی کواله دي نیتو کې د یو بچی چې یو بچی خدای پاک زموږ عالم دا نیتو کې نیت نو تاسو ته یو مثال درکوم په دې دغه کې انګلند کې یو قادیانی تیر شوی دی مرزا مسرور نمخ کې تیر شوی دی یو قادیانی هغه په افریقا کې د خزو یو جلسه وکړه د افریقا کې زیات دي نو چې د خزو جلسه وکړه نو هغه صاحب اعلان وکړ وی ما ټول خزو ته اعلان وکړ وی ما له یو بچی راکې نو په او لس زره خزې راغونډې کړې وي نو لس زره خزې به ما له یو بچی راکې لس زره بچی به راکې نو تاریخ لیکي چې په هغه مجلس کې 10,000 بچی ورته خلق وقف کړل څومره بچی ورته وقف شو نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې تاسو په دې مجلس کې ناس الحمدلله ډېر خلک ناس دي د الله او د رسول د علم د پاره تاسو نه د یو بچی مطالبه یو بچی مطالبه نو نیتو کې د دې خبره دا چا بچی واړوي او علم کولی شي نو نیتو کې یو بچی الله رسول الله ورکه دا بچی بستا په دنیا کې هم د فائدې ذریعہ او دا بچی بستا په آخرت کې هم د فائدې ذریعہ دنیا کې هم دا بچی ستاسو لپاره ملغلره او په آخرت کې دا دین د کابل مولانا او باجوړ مولانا او دیر مولانا او سوات مولانا او بلوچستان مولانا مپرې
هغه غریبانان لګیا دي په خپل ملک او خپل علاقه کې د خپل دین خدمت کوي اشنغر مولام پیدا کړي تورنزو مولام پیدا کړي عثمانزو مولام پیدا کړي عمر او 400 مولام پیدا کړي او ناګومان مولام پیدا کړي په خپل قوم کې یو عالم پیدا کړي او دا سوچ مکه چې ډوډۍ به څوک ورکوي د رزق ذمہ داری چا غشته ده پر سر الله غشته ده یو بادشاہ یو وزیر او مليانو پسې به خبره کوي بادشاہ را دی وزیر نه مجبور نو بادشاہ وی چې د وزیر په طریقه اصلاح کو یو چیلې والا ورک وزیر صاحب دا چیلې وا دا وانه دا ستاسو تحفه ده وګورئ د دې په پکور کې دنه ته نگرانی کې دا بس دا اوستا خزا او لونه به خدمت کوي بدما تحفه دا ګوري اسنه چې بار اجره کې او یا بل دیو تړي او په نوکرانو خدمت کوي نه باچا سلامت دا ستا تحفه په دا سر به ګرځو خدمت به زما لونه یو زما خزا کوي نو دا بادشاہ دا تحفه خلک خیال ساتي نو کورته چيله بوت دا چيله لګیا د خصمانه کوله چې خصمانه والا کوله چې له زیاته شو چې له خو بچی وروړي بلا بچی وروړل نسی کړوسی بلا نسل ته خور شو او د بادشاہ قیمتي چيله او هغه هم په خوراک ولا چې دا خو بادشاہ تحفه ده اسنه سبا بادشاہ چتا راشي وې د ټوکی وی چيله ګورم نو چې چيله خو ټپ یورانه ملشي نو بادشاہ بخپي دې من کې واقعا یاد شو انوري او شاعرو بادشاہ ولا اسور ته انوری بشیرونه ویل په خوا به د بادشاہ نو د اشعار په نو چې بادشاہ ولا اسور کا انوری لویدا ګور ډیر قیمتي است انوری دې په خیال ساتي هغه زمانہ کې اصل کوستي ولا سوچاله څوک دی 2 کروڑ موټر ورکی قیمتي اسو چې انوری اسکور تبو انوری په اسو بیا په قیمتي اس پیدا او دا نیازبینه سونه دا خو بیا پالنه غواړي نو است د شپې مړ شو چې مړ شو اوس انوری خو سبا د بادشاہ دربار ته ځي بادشاہ دربار ته لاړ اوس انوری په لکه کریری بیچ خدای اوس بادشاہ به تاسو کوي چې اس څنګه دې زو کوم چې مړ شوی نو ما وسره چې ته مړ نه کی چې دومره قیمتي اس مې در کا سپیره چې دې ساتل نه شو نو ولې نه مړ شو نه به بوته کړ اوس بس په عمر کچې دې دربار ته څنګه ورغی نو بادشاہ دې تاسو کو وی انوری هغه اس څنګه دی نو انوری کو ته وی چې مړ دی نو یریږي چې موس کو تر نه کی کوي چې جام دې دې وای چې ښا د ګورم راولنو بیا بس کې دروغو کې براشه نو هغه وته یو شعر وته وی شاه اسپی با انوری بخشید شاه اسپی با انوری بخشید بعد سرسر بگرد او نرسید وی بادشاہ انوری له یو اس او بخو اسی وتو بخو وی داسیو چې بعد سرسر کې دا شپیلی وی دا کم باد دام اغه ته نشو رسیدي دا باد نبم تیز تو بعد سرسر متنشو رسیدے دومره تیزو نو این چونین تیز بود در رفتار که شبا شب با خیرت برسید وی دومره تیز رفتارو چې شپا پشپا خیرت تو رسید دومره تیز رفتارو چې شپا پشپا خیرت تو رسید بادشاہ خو پیشو چې یې مړ شوی دی خو په داسې طریقه د تعبیر وکړه چې بس بادشاہ سر کې جو وته انوری لور کې انعام ولا ورکه نور پیسې ولا ورکه بچرجال خو کوم ډیرم خپایو او چې دې لګ معمولی او روبایو وي مزیدار غونډه نو بس مونږ خوشاله شو دا بیا له چې څوک له پیسې نه ورکه انعام پکې نه بهر کیف هغه چيله چې وزیر صاحب ساتلا نو ډیر شوي نو بادشاہ ته اودل تاسو کو وی وزیر صاحب چيله دې څنګه بادشاہ خو خیر نو وزیر صاحب وته وی چې بادشاہ سلامت ډیر لوی نسل زیات شوی بلا بچی نران او خزه ډیر زیات شوی دي نوسی کړوسی ډیر خپه ور کوي او ګورستا توفه ده بادشاہ سلامت نو زما خزه لونه خدمت کوي باری پوجره کې پناوکارانو په غلامانو خدمت نکوم په خپل کو یاره بادشاہ سلامت یو اپ پکې دې کدا پکې نه ونوړې خشیر چيله واقعي خشیر صاحب دې پکې وی چې هغه کم نران بچی پیدا شو کنه نو یو خو به حیا دي او بل داري چې نه مور پیجنې او نه خور پیجنې اچھا کم نران دا نه پیجنې چې دا مې مور دا نه پیجنې چې دا مې خور دا مې ترور دا
دا مې د مور خور ده یو خدا نه پیژني او بل بے حیا غوندې دي په کور کې دنه میلونه دي ښځه ده او د هغې مخکې دا غلط حرکتونه کوي یو دا خو پکې شته یاره بادشاه سلامت چې په چیلو کې دا کار ولې دی ډېر ښه شی دی دا پکې ولې دی بادشاه ورته وایي دا په دوی کې ملا نشته او واقعي دا مونږ که حیا والا ژوند تېرو او دا مونږ پیژنو چې دا خو خور ده او دا مور ده او دا ترور ده او دا د پلار خور او د مور خور او دې سره نکاح جایز او دې سره نه او دا بربند ګرځېدل ګناه ده رښتیا ووایه دا د چا برکت دی علما دا بعضې خلک چې مولیانو ته قار دي دا اسې نه دي قار د دې بربند ګرځېدل خو وخت یو ځای هغې ته نه پرېږدم نو براس به مو باسي هغې په ټي وي کې او په کمپیوټر کې د لندن او د امریکې هغه بربندې ښځې ني هغې هغه زناګانې ني هغې هغه بدعملۍ ویني پردي مال ته شیل شیل ناست دی زه وایم چې ته خو ما نه پر پردي مال ورشه که نه چې برابر دی ته خو ما نه بربند وګرځه چې برابر دی ستا خور لور خو د ما نه د کور نه بربند ودي چې برابر دی که پتوه د باندې لګوم که نه لګم او ته خو دې چې ته پر بربندې ښځې پسې ودې چې د سره وګورم نو دا که مولیانو ته کوم خلق قار دي نو مونږ یې هغه د چیلو والا ژوند ته نه پرېږدو په دې غوسه دی او قار دی نور پکې څه نشته ملا خو د چا نه بوساړه نه پټه کړې چې قار دی ورته ملا خو د چا نه بخور کې اوبه نه دي غلا کړې چې قار دی ورته ملا خو د چا توت د شپې نه دی راوړی چې دی ورته قار دی هلکه داسې چا کړي ملا خو د چا پنډبوس د شپې غلا نه ده کړې چې دا خلک ورته قار دی ملا خو د چا کوله نه راواله چې خلک ورته قار دی ملا خو د چا کور نه دی نیولی چې خلک ورته قار دی چا نه خو یې څپېړه نه دی چې خلک ورته قار دی په دې وجه ورته خلک قار دی چې دا څوک مولیانو پسې کنځل کوي دی بربند ژوند تېرول غواړي او هغې ته مولیان نه پرېږدي دی خپله خور لور بربنده ګرځول غواړي ملا ورته وایي دا بې حیایي ورانه نه کوي که امریکې ته ده لندن ته ده دلته دې نه پرېږدم دی وایي چې پردې ما د هړپ کړم او ملا ما ته وایي چې دا د جیز دي او زه یم دا ګورې ناجیز دي دا به نه کوې دی وایي زه د اړو مونځ نه کوم زه یم که مونځ نه کوې فاسق یې دی وایي زه د اړو روجې ونه نیسم زه یم خامخا ستا پلار به یم روجې نیسي او که دې ونه نیوله جنازه درله نه کوم او شرموم دې په دې خلکو دی وایي چې زه ټول عمر روجه خور شم دی ټول عمر آزاد ژوند تېروم مولی د آزاد ژوند ته نه پرېږدي په دې وجه ملا پسې کنځل کوي نور پکې څه دي قسم دی علما څومره خیرخواهان دي د دې قوم هسې یو مثال دله در کوم په دې پبلک سکول کې چې موږ بچې داخل کړو څونه پیسې پې خرچ کوو دا چې بویه دی کله داخله د ایډمیشن فیس تېره داخلي فیس ادانا علی ولی هغه غریب سکول چلی خیراتی خو دانا سکول نه چلی استادان له تنخواګانې ورکوي د بجلی بل ورکوي سکولې په کرایه نیولې دي یا ځمکې والا بلډینګې پې جوړ کړی دي لکونه کروڑونه روپۍ په یو سکول بندې کړي په دې 400 کې دا یو سکول تاسو ګورئ کروڑونه روپۍ پې بندې کړي لازمن به هغه پیسې د کوره خو در باندې نشي لګول د ایډمیشن فیس داخلي فیس دا ټیوشن فیس د هرې میاشتې فیس ها دا ترانسپورت فیس د سوزکی کاری هم ورکوه بیا راته وایي چې بچې د کمزوري مازدیګر ورته ټیوشن ونیسه هلته وله نیسي او بیا کتابونه قیمتي کتابونه دا فلانکې یونیورسټۍ نصاب دی ګوره ایکسپورټ او فلانکې هغه هم الې او بیګ او بعض سکولونو کې دغاخې پرتوګ هم ورته اچوي پتلون او صاحبه کوټ موټو نو پاغې څونه خرچه راځي په یو بچی باندې ستا په میاشت کې چې د ډوډۍ ټپن کې د غرمې ډوډۍ موړي سکول کې چې ناوخته چې روټۍ هم پکې خوري او چپس و مپس هم در نه 100 روپۍ دروازې وړي چې دا ټولې دې په حساب کړې نو په معمولي سکول کې په یو بچي به ستا 15,000 روپۍ میاشت لګي په غټ سکول کې به په 10,000 او 15,000 او 20,000 لګي دا سره پاره لګو چې بچي زما د دنیا تعلیم زکی او چې بچي د پیلم شي کنه هلورم کې پینځم کې لسم کې او پرنسپل صاحب مخه لدر شي نو ګیلته نه کې خو غټ سلام وته کې سره د دې چې پیسې د نالي او بیا مو ته غټ سلام کې او چې ول سکول ته لاړ شي نو اخوا په کورسۍ به سره ناشته چې خو فارغ شي نو خبرې به سره کوي څونه قدر کې حالانکه بچی ته د سبق په بیا خي او پکار دې چې قدر وکړو د دانویم چې قدر بنه کو د سکول د استاد بام قدر کوي
زه د خپل سکول استاد چې زما کم د سکول استادان پاتې شوي دي یقین وکړه چې د هغوی اوس هم احترام او قدر یې قدر به کوې د سکول استاد تور ټکي چې درته څوک وښیي نو قدر به یې کوې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو سړی په لاره ته ورته پاسېده چا ورته وی صاحب دې فاسق فاجر ته پاسېدې وی ده ما ته یو علم را کړی دی یو شی راته ښولی دی وی ده ته څه ښولی دي دا خو امي سړی دی وی ده ما ته د سپي د بالغتوب چل ښولی دی چې سپی کله بالغ کېږي وی صاحب ډېر څه ویلي دي وی ما یو ځل شک و چې دا سپی بالغ کېږي نو انسان ته خو پته خپله لګي نو د دې دا به مونږ د څه نه معلومو چې سپی بالغ شو نو دې سړي ما ته وی چې کله سپی متیازې کوي او دیوال ته خپه اوچته کړي نو دی د بلوغ نښه دی بالغ دی او که دیوال ته خپه نه اوچته کړی او متیازې کوي نو دا نابالغه وي نو د دله مې د سپي د بالغتوب چل زده کړی دی ځکه ورته ودرېدم نو قدر به کې د استاد. لیکن زمانونو که ستا بچې پیلم شو پرنسپل صاحب ته دواړه لاسه سلام کې ولې ورته کې وایي زما بچي ته سبق ښایي نو بچې چې د پیل شو خیر دی کمزور یې وکنه بل کلاس کې به مضبوط شي تکړه بشي نو په بیه ورته سبق ښایي او بیا م ورته اوچت سلام کې او عالمان ستا بچي ته مفت سبق ښایي. مدرسې ته چې کومې مدرسې ته بچې راولې فری تعلیم اول درجې نه والا اتمې درجې پورې په مدرسو کې مفت تعلیم دی فری بالکل 1 روپۍ نه لي یوه شوه ډوډۍ ولا مفته ورکوي زمونږ دارالعلوم نعمانیه غرمه هم ډوډۍ مفته ماښام هم ډوډۍ مفته فری ډوډۍ ولا ورکوي پکې ورته لګولي د بجلۍ بلې مفت بجلۍ ته ترې نه لي